السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد. نن موږ یو څو فضایل دي د اختر فضایل د اختر خوشحالي ده او دغه چې کوم د اختر ورځې دي نو د دې د وجې نه د اختر چې کوم فضایل دي هغه به موږ به د درس کې وایو بیانو به نو تاسو چې کوم دا په غور سره اورئ اخره پورې اورئ څه نه څه فایده به درته وشي انشاءالله. کومې خبرې ستاسو خوښې شولې خو واخلئ عمل پرې وکړئ، چې کومې خوښې نه شولې د هغې ماته معافي کوئ. نو زه به ستاسو ډېر مشکور او شکرګزار یم. نو د دې وجې نه موږ او تاسو چې کوم دی غور سره دا واورو، نور سره شیر کړو او نور سره چې کوم دی ډسکس کړو او په عمل کې چې کوم دی راولو. نو الله جل شانه ارشاد دی، الله جل شانه فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. وی حقیقت سره تحقیق سره هغه کس کامیاب شو چا چې صدقه فطر ادا کو او د خپل رب چې کوم دی یاد یې وکړو، یعنی خپل رب یاد کو. او یاد څه شی د مفسرین فرمای چې د ایام تشریق کې چې کوم دی دا الله اکبر دا تشریق تکبیرات ویل یا اختر منځ کې تکبیرات زائد ویل، دغه چې کوم دی وذکر اسم ربه فصلی او د اختر منځ ادا کو، نو دا د الله جل شانه یادول دي او دغه کې حقیقي کامیابی ده. او بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای ان لكل قوم عید وهذا عیدنا، چې د هر قوم خپل یو اختر وي او زمونږ اختر هم دقه ده، یعنی د اختر د ورځ چې کوم ده عید الفطر ورځ ده زمونږ اختر دی. په بل روایت کې دي چې د دې ورځې د اختر د ورځې لومبی کار چې کوم دی هغه څه دی د اختر مونځ ادا کول دي. او د رمضان المبارک اختتام باندې په ختمېدو سره سره د اختر مونځ چې کوم دی دا کول، په دې کې خلق را جمع کیږي، ټول خلق چې کوم دی را جمع شي او د اختر مونځ ادا کوي. نو الله جل شانه په ارشاداتو باندې غور کوي، اوري خلق چې کوم علما بیانونه کوي. نو د دې نه دا اندازه کیږي چې په خوشحالۍ کې هم د الله جل شانه یادول شي ضروري دي او الله پاک زموږ لپاره ضروري ګرځولي دي. څه د وجې نه چې الله پاک مونږ نه دا غواړي چې د مخلوق ما ته نږدې او ما سره پابند دي او زما چې کوم دی هغه تابعدار هر ټایم کې په خوشحالۍ کې هم او په غم کې هم. او دغه چې کوم دی د اختر مونځ دی واجب ګرځولی دی او په خوشحالو کې او دغه چې کوم دی په غم کې هم الله جل شانه یادول دا اصل عبادت دی. نو دغه چې کوم دی څنګه چې یو مسلمان فوت شي او دغه به چې کوم دی هغه جنازه نماز جنازه چې کوم دی جنازي مونځ واجب ګرځولې دی او دغه چې کوم دی په دغه غم کې هم الله پاک چې کوم دی موږ او تاسو نه پرېږي، موږ خپل ځان ته متوجه کړیو او خپل احکامات په موږ او تاسو باندې لاګو کړي دي او لازم کړي دي. دی وجه نه چې الله جل شانو زموږ دا غواړي چې موږ ځان ته متوجه کړي او موږ ځان سره پابند کړي او زموږ هغه سره یو ربط یو تعلقي او دغه چې کوم د خوشحالي او غم دواړه څه شي عبادت جوړ شي. او د اختر اصل مطلب هم دا دی چې په خوشحالۍ کې خوشحالۍ اظهار وکړی شي او دغه سي خلک چې کوم د چا سره مال هغه تقسیم کی، خلکو باندې ویشي او دغه چې کوم د په غریبانو باندې خرج کی او دغه سي د الله جل شانه حمد و ثنا سره 2 رکعاته مونځ وکړي شي. نو د دې حاصل چې کوم دی او د دې هغه مقصد څه شی دی چې د الله جل شانه شکریا ادا کړی شي مال سره او دغه سي په مونځ سره. او دغه سي صدقه فطر چې کوم د سرسایه ادا کولو حکم یې کړی دی، هغه هم دغه وجې نه چې عبادت وکړی شي، مال سره هم عبادت وکړی شي او د جان سره هم وکړی شي. او د دې اختر چې کوم مونځ د اختیار یې موږ ته نه دی راکړی چې کیو کني نه، دا اختیار نشته، واجب دی په هر مسلمان باندې چې دا به خامخا کوي او د دې تعین هم کړی دی او د دې چې کوم خوشحالۍ کوم حد دی هغه مقرر کړی دی. خوشحالۍ کې خلک هر څه کوي که نه، دا تاسو به یې په ودونو کې خادو کې دغسې خلک باجې وایي فحاشي عریاني دا ټول هر څه به کېږي، خو په دې اخترونو کې چې کوم د الله جل شانو مقرر کړ ده دغه د خوشحالۍ دی په هغې کې دا شی نه نشته، د یو حد مقرر دی چې صرف چې کوم د ښایسته کپړې به چې عطر به استعمالې، مونځ به کې، مسواک به کې، دغسې خلکو ته به چې کوم د مبارکي ورکړي او مونځ به کې، دا د خوشحالۍ چې کوم د هغه اسباب الله پاک مقرر کړي دي. نو د دې نه معلومه شوه چې اختر او جشن دی او د دې جشن کې چې کوم دی حقیقي خوشحالي هغه چاته حاصلېږي څوک چې الله راضي کړي په دې کې، په دې جشن کې او په دې
خوشحالۍ کې الله پاک راضي کړي، نو دا حقیقي خوشحالي د ده دپاره ده، حقیقي کامیابي د هغه دپاره ده. چا چې خپل رب راضي کو او دغه چې کوم دی خپل رب چې کوم دی راضي وساته او ناراضي نه کو، نو حقیقي خوشحالي د هغه دپاره. بې اختر چې کوم دی، د اختر مطلب څه دی؟ د اختر یو لغوي معنی ده. مختلف معنی چې کوم دی مختلف علماو ذکر کړي دي. نو د هغې چې کوم دی یو دی وي دا د عاد یعودو نه دی. عاد یعودو نه اخیستلی شوی دی. نو عود دا اصل کې عودو. بیا چې کوم دی دې کې یو قاعده وچلېدله، علما په دې باندې پوهېږي، نو بیا ته عید ساز شو. ټیک شو. او د دې جمع چې کوم دی اعیاد ده او اعواد ده او بس مختلف چې کوم تحقیقات دي کې. نو د دې نه دې کې چې کوم دی دا عود چې کوم دی عود د یو هغه لرګی دی، تاسو پیژنئ د عطرو چې کوم دی که نه هغې ښایسته خوشبويي، نو هغې ته عود وایي. او بعض حضرات وایي چې دا عید دې ته عید د دې وجې نه وایي چې دا بار بار راځي، یعنی هر کال چې کوم دی د عید راځي، دوه عیدونه دوه اخترونه راځي، بار بار راځي، نو ځکه ورته عید وایي. او عاد یعودو نه دی یعنی بار بار آنے والا. او بعض حضرات په نسبت باندې دا همغه لرګی دی چې ما تاسو ته وویلی چې کم خلک سیزي او بیا چې کوم دی هغې نه خوشبوي. عرب چې کوم خلک دي هغوی په اخترونو کې او په دې ورځو کې د رمضان مبارک پسې دا عود لرګی چې کوم دی دا د عطرو دا ډېر سیزي او ډېر استعمالي، نو دې د وجې نه دې ورځې ته چې کوم دی هغه عود ویلی شوې ده. او یو چې کوم صحیح قول دی هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې دا عود دی. دا څه شی دی؟ عود دی. عود چې کوم بار بار راځي یعنی عید په معنا د عید دی. ټیک شو. ها. او دا هم چې کوم دی ویلی شوي دي چې الله جل شانه احسانات په دې ورځ باندې په خلکو باندې راځي او واپس کیږي او بار بار راځي په دې ورځ باندې، نو ځکه دې ته چې کوم دی دې ورځ ته عود وایي، یعنی په دې کې دغه د الله جل شانه احسانات او نعمتونه ډېر ورېږي او بار بار ورېږي، نو ځکه ورته عید وایي یا عود ورته وایي. او بعضې وایي چې دې ته چې کوم دی ځکه عید یا عود وایي چې دا څه شی دی، یعنی جمعې ورځې ته عود وایي ځکه چې هغه هم بار بار راځي، او دغسې چې کوم دی اختر هم بار بار راځي، نو دې ته هم چې کوم دی عود یا عید وایي. ټیک شوه. دا چې کوم دی هغه لغوي تحقیق شو. نو دې کې چې کوم دی موږ تاسو کوم فضایل دي هغه وورو. فضایل چې کوم دی ډېر ضروري دي. نو د الله جل شانه مغفرت او مهربانۍ په دې عید کې په دې اخترونو کې د خلکو طرف ته متوجه کیږي او ډېر خاص خصوصي رحمتونه نازلې او خصوصي چې کوم دی نعمتونه چې کوم دی خلکو ته ورکوي. اوس د اختر چې کوم هغه یو پس منظر دی هغه موږ او تاسو په دې باندې ځان پوهېږو چې د اختر څنګه مقرر شوی، د اختر ورځ مقرر شوې ده، دا څنګه ترتیب دی. لکه په هر مذهب کې او هر ملت کې چې کوم دی څو ورځې داسې چې هغوی خوشحالي مناوي او مسرت او دغه چې کوم دی یو بل له مبارکۍ ورکوي. خو په اسلام کې چې کوم دین اسلام کې په پوره کال کې صرف دا 2 ورځې مقرر دي. ټیک شو. او دا ډېر عظیم الشان عبادتونه دي. دا 2 ورځې چې کوم دی ډېر غټ عبادت کې راځي. اوس د عید الفطر چې کومه موقع ده دا د روجې په هغه مکمل کېدو کې دا راځي، د هغې د وجې نه راځي. او د اختر غټ اختر عید الاضحی چې کومه دغه د حج د وجې نه، د حج تکمیل د وجې نه چې حج خلک پوره کړي، نو بیا دا یو ورځ مقرر شوې ده د خوشحالۍ دپاره چې موږ حج هم چې کوم دی مکمل شو او خوشحاله شي او یو بل له مبارکۍ ورکړي. او بیا د نورو مذاهبو چې کوم دی برعکس، نو دې دواړو ورځو ته چې کوم دی الله پاک عبادت ویلی، یعنی عبادت مقرر کړی دی. او د دې چې کوم هغه شروع ده نو هغه چې کوم دی د رکوټي اختر نه شروع کېږي. لومبی رکوټي اختر راځي، بیا غټ اختر راځي، یا غټ اختر چې کوم دی مخکې راځي بیا رکوټي اختر راځي. خو ترتیب یې دا دی چې لومبی رکوټي اختر راځي بیا غټ اختر راځي. حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل تشریف راوړو او چې کله تشریف راوړو نو
د هغه وخت چې کوم خلکو هغوی به په کال کې 2 ورځې یعنې 2 ټیمه به یې دغه کو د لوبې ټوقې او کھیل کود کې به مشغول و 2 ورځې. نو نبي علیه السلام وفرمیل چې دا څنګه ورځې دي؟ نو خلکو جواب ورکړو چې موږ به په دې ورځو کې په جاهلیت کې به هم لوبې ټوقې کولې او لهو لعب کې به لګېدلي وو. نو نبي علیه السلام وفرمیل وی زه ستاسو دپاره د دې ورځو نه علاوه نورې 2 ورځې مقرروم چې هغه ډېرې بهترین ورځې دي. نو هغه یې چې کوم دی یوم الاضحی او یوم الفطر دا یې مقرر کړل او دغې ته چې کوم دی د عبادت ورځې وویلې عبادت یې وګرځول.